نو هغه کسان چې په چا باندې الله رب العزت انعامات او احسانات کړي دي او هغه له پیسې ورکړي دي، دومره پیسې اوس یو کس ورسره دي چې هغه نصاب ته رسي، نو په هغه باندې قرباني واجب ده. او کم یو کس باندې چې قرباني واجب وي او هغه قرباني ونه کړي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دې زموږ عیدګاه له لمونځ له دا نه راځي او رانږدې کېږي دې هم نه، دې وجې نه چې په چا باندې قرباني واجب وي هغه د احتمام د دې وکړي چې قرباني وکړي. دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني او ضحیه څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه الصلاة والسلام، دا هغه طریقه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام ده. د ډېر داسې طریقې هغه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه په دې امت کې هغه رایج دی او دا امت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه طریقې کوي. دغه طریقې یوه طریقه هغه خولې ته وبارتل، پوزې ته وبارتل، دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام طریقه ده. دویمه طریقه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه ده چې کله الله رب العزت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې کله د 80 کالو ته ورسېد، نو الله ته حکم وکړه چې اوس تاسو ځان سنت کې، نو هغه فورا د الله په حکم عمل وکړه او ځان سنت که. هغه طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امت کې هغه رایج ده او خلک ماشومان هغه خلک بوځي سنت کوي. دې وجې نه ډېر داسې طریقې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دي چې هغه په دې امت کې را کېږي. یوه طریقه د هغه نه قرباني هم ده. نو قرباني چې انسان وکړي دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام طریقه ده. دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په یو کس داسې وي چې هغه قرباني وکړي یا ځان له یو شی هم واخیستی او هغه نه قرباني وکړي، نو کوم شی چې اخیستی دی، مثال په طور کې ګډې اخیستی دی یا ګډ اخیستی دی او دا ذبح کړي د الله په نوم باندې، الله به ورله د دغه وړو منګې ثواب ورکړي. بل کس دی هغه بل شی اخیستی دی، الله به ورله د هغه وړو منګې ثواب ورکړي، د هغه یخته چې پې کوم ولاړ دي هغه منګې ثواب به ورکړي. الله رب العزت په دې باندې دومره ثوابونه ورکوي. دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اخیره زمانه کې چې چا زما یو سنت را ژوندی کړه، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت هم دی، من تمسک بسنتي عند فساد امتي، چا چې زما یو سنت دا په اخیره زمانه کې را ژوندی کړه، الله به له د 100 شهیدانو منګې اجر ورکړي. دې وجې نه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه هم ده. موږ له پکار دي چې د دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه را ټینګه کړو. دا خو د قربانۍ فضایل مختصر. اوس بله مسله دا ده چې په چا باندې قرباني کېږي او په چا باندې نه کېږي، د چا څه قرباني کېږي او د چا څه نه کېږي. اوله خبره دا ده چې په مسلمان باندې قرباني واجب ده، په غیر مسلم باندې نه ده. دویم هغه مسلمان باندې واجب ده چې کوم صاحب نصاب وي. دویمه مسله دا ده چې په آزاد باندې قرباني شته، په غلام باندې نشته. بله مسله دا ده چې په مقیم کس باندې هغه شته قرباني، په مسافر باندې نشته. او دغه رنګې بله مسله دا ده چې په صاحب نصاب والا باندې قرباني شته، چې کوم صاحب نصاب والا نه وي هغه باندې قرباني نشته. دا خو هغه کسان دي چې چا باندې قرباني کېږي او چا باندې نه کېږي، مختصر انداز باندې. بله خبره ده چې د چا څه قرباني کېږي او د چا څه نه کېږي. د ټولو نه اول چې کم کس رشوت خوري یا حرام خوري یا سود باندې پیسې برابر کړي، نو د نه خپله قرباني کېږي، چې بل کس یې ورسه کوي نو د هغه قرباني هم نه کېږي. دغه رنګې یو کس دی چې د هغه د سودخور سره مثال په طور کې 2 کسان دي، یو څاروی واخیسته، دا ټول شریک دي په دې کې. نو چې کله یې څاروی واخیسته یو کس پکې سودخور دی، دغه یو سودخور د وجې نه د دې 6 کسانو هم قرباني نه کېږي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې کوم کس حرام خور دی، حرامي پیسې اوس ورسره دي، د دې کس یو کس قرباني وکړه، دا قرباني ورسره نه کېږي. دغه رنګې یو کس دی په غلطه طریقه باندې دا پیسې ګټلې دي او پیسې برابروي، نو د دې سره هم قرباني. دغه رنګې یو کس دی ناهیر مثال په طور په حرامه طریقه باندې پیسې ګټي، مثلا د ګیره خلکو له خرۍ کټکۍ وله
یخته د سنت طریقه باندې ول نه جوړي او دا په دغه سر کټ یختو کټ کول باندې یا ګیره خرول باندې کوي پیسې اخلي او بیا په دغه پیسو باندې یو کس قرباني کوي ځان سمرګره کوي یا ځان نه قرباني کوي ځان له یو شی واغسته یا ګړې واغسته یا ګړ واغسته یا چیلې واغسته نو د قرباني په خپل هم نه کیږي چې نور کسانو سره قرباني کوي دا نور هم نه کیږي دغه رنګه بل مسله چې کم کس داسي چې هغه د غوښې والای زیات مزه د غوښې خواهش کوي ډیر زیات نو چې هغه سره هم قرباني نه کیږي ځکه چې الله رب العزت فرمایي چې الله رب العزت تاسو مالونو ته تاسو وینې چې کمی توي وي تاسو دې ته الله نه ګوري الله تاسو تقوا ته ګوري چې تاسو د زناور چې کم تاسو علالوي وصحیه کې آیا در سره پر علالوي نوم د پر علالوي کنه د غوښې د پر علالوي او کنه د الله د رضا د پر علالوي بل هغه کس قرباني نه کوي چې کم کس د غوښې د پر تاسو مرګري دغه رنګ پیژندل کېږي د علاماتو علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم الله تاسو ورته نه ګوري الله تاسو اعمال او څه ګوري آیا تاسو عمل وکړ آیا دا عمل د الله لپاره دی دا عمل د بنده لپاره دی دا عمل د الله لپاره دی